الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. زمنګ د نن درس عنوان او خلاصه ده حاکم اسباب دي چې انسان الحاد طرف ته مایله کوي. په پرونی درس کې وضاحت شو مولوی صاحبانو چې جدید الحاد څه ته وایي. د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې منګه فرقونه بیان کړل. اول فرق د کلیسا ظلم، دویم فرق چې مولوی صاحبانو هغه څه شی مولوی صاحبانو هغه د ساينس ایجادات او دغه شانته کې، دریم دا چې د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج شو، نور ګڼ وجوهات هم شته چې د دې په وجه جدید الحاد پیدا شو. نن به موږ وایو چې حکم اسباب دي چې انسان الحاد طرف ته مایله کوي. نو هغه به یو څو اسباب منګه ذکر کوو. خدا خبره یاد ساتئ بعضې وخت کې به هغه څیز په اسباب په انسان کې موجود وي، خو هغه سړی به دهري نه وي. لکه یو سړی به سیکولر نظریه والا وي، څه وي؟ سیکولر نظریه به یې خوښه وي، لیبرلیزم به یې خوښ وي، سوشلیزم به یې خوښ وي، خو لیکن به بیا مسلمان وي. اوس لکه دلته سرمایه‌دارانه نظام دی، د ډېرو خلکو خوښ دی او د ډېرو خوښ هم نه دی، په موږ لاګو دی. خو د دې په وجه باندې څوک کافر کېږي نه کافر کېږي انسان اله چې څوک یا د شریعت نه انکار وکړي، د احکاماتو نه سرغړونه کوي او سپکاوی کوي، اهانت کوي او څه کوي. دا یو شاعر الله توهین سره هم سړی کافر کېږي چې ترڅو پورې دا منی او د دې توهین نه وکړي د شاعر الله، نو دا سړی به کافر نه وي. نو موږ به هغه اسباب بیانو، تاسو ته به خپله پته ولګي چې بهی د جدید الحاد د پیدا کېدو کم اسباب دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاد طرف ته بدلون کې یو څو اسباب ذکر کوو. دا ضروري نه چې دا اسباب په چا کې موجود شي هغه ملحد وي. دا ضروري نه ده مولوی صاحبانو چې دا اسباب شته وایي که دا خو اسباب پکې دي دا ملحد نه موږ ورته دا ضروري نه ده. څومره انسانان چې ملحدین شوي دي د دې اسبابو په وجه ملحد شوي دي. اوس پوه شوئ چې څومره خلک دهریان شوي دي د دا اسباب د دې یو سبب د وجې نه. هغه سره به د خپل شریعت په باره کې د خپل دین په باره کې به ورسره علم نه او دې ته به سوچ کو فکر کو ایسته مسله دهري شو. خپله به وضاحت کتاب کې موجود دی. اول سبب د الحاد هغه د ساينس فلسفه ده. یو عام انسان چې کله د خپل د شریعت نه خبر نه وي او دا د ساينس قوانین په شریعت باندې قیاس کوي او د ملحدینو فلسفو د کتابونو مطالعه کوي. فلسفانو تاسو دونه معلومات شو چې ګوره تاسو فلسفه سونه ذکر کیږي دا ټول اکثر دهریان دي. نو یار چې ته یو دهري کتاب بار بار ګوري بار بار مطالعه کوي اتوماتیکلی ستاسو نه وړي چې بھائی دوی به کې دې چې رښتیا وایي چې خدای نشته دی او د هغوی د زندګۍ تېرولو طریقې ګوري. نو په مزه مزه دې سره انسان د الحاد په طرف روان شي. د دې وجه دا ده چې ساينس د مشاهدې تجربې سره کار کوي. نو انسان ساينس ویلو سره د مشاهدې تجربې عادي شي او فلسفه چې د عقلي سرګرمي ده. فلسفه او عقلي سرګرمي د دې ویلو سره دا ټول هر څه د خپل عقل تابع ګڼي او شریعت چې د دې اکثره حصه د مشاهدې نه ماورا ده، یعنی مشاهده کې نه راځي او یو څه حصه داسې ده ګوره چې په عقل کې هم نه راځي چې آیته موږ څه وایو ماورای عقل ورته وایو. ګوره خلاف عقل نه، بعضې ملګري داسې وایو ګوره بعضې احادیث خلاف عقل دي. نه، خلاف عقل چې راغی بیا خو دا ستا دین نعوذ بالله باطل کېږي. خلاف عقل یو خبره د اسلام نشته دی. ابه څه وي ماورای عقل په مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه؟ په ماورای عقل خلاف عقل پېژندلی شئ که نه؟ خلاف عقل او ماورای عقل کې څه فرق دی؟ خلاف عقل دې ته وایي چې تا سره عقلي دلیل موجود وي د ده په باطل والي. لکه یو سړی موږ به عام مثال بیانوو، دا ورځ د شپه ده، دا ورځ ده. اوس یو سړی وایي چې داسې مقام شته چې هلته شپه هم یو ورځ هم وي، نو دا خبره اوس عقلي طور باطله ده. ولې؟ یا به شپه یا به ورځ وي، یا به باران ورېږي یا به نه ورېږي، داسې ده که نه؟ یا به یخني یا به ګرمي. داسې نه چې نه یخني او نه ګرمي. لکه خامخا یو موسم به پکې موجود وي. دوه موسمونه په یو ځای نشي موجود کېدی. یو عدد به یا 5 وي یا به 4 وي. دا نه کېږي چې 5 او 4 دی شي. دا اوس خلاف عقل وایي چې تا سره په دې خبره باندې عقلي دلیل موجود دی او ماورای عقل هغه د عقل کې نه راځي. ماورای عقل موږ ولې لکه دا نظیر په باره کې چې موږ ویل چې بھائی دا ماورای عقل دی د جنت او جهنم نظیر نشي پیش کولی. ولې؟ هغه موږ لیدلی دی ځکه موږ نظیر نشو پیش کولی. نو موږ ته د ساينس ویل پکار دی، لیکن دومره یاد ساتل پکار دی چې دا ټول انساني علوم دي. نو د دوی سره دومره علم نشته چې دوی وایي چې موږ څه وینو یا مشاهده کې راشي هغه به منو. دا خبره دوی غلطه ده. ګوره تاسو به دومره سوچ او فکر کوئ دوستانو چې تاسو ته ساینسي علوم وایي، نو دا به سوچ کوئ چې دا انساني علوم دي. په دې کې د خطا دا یو نظریه ده. دارون یو نظریه پیش کړې چې دا انسانان دا د بنمانس د تر زامن دي، بس دا یو نظریه ده. اوس دا نظریه خلاف ساینسدانانو نور نظریه پیش کړې دي. لیکن موږ د تخلیق قائل یو. څه شی یو؟ د تخلیق قائل یو چې الله تعالی دا ټول مخلوقات پیدا کړي دي. انسان ته ټولو نه زیات عزت ورکړی. ولقد کرمنا بني آدم. الله رب العزت
د انسان ته مقام ورکړي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په دې کې موږ پیدا کړو دوی سره نظریه دي دا بدلیږي را بدلیږي د تخلیق نظریه نه بدلیږي ولی دا اټل ده دیمه بنیادی غلطی دا ده چې څوک په ساينس کې ځان مشغول کړي نو دا بیا ساينس په شریعت باندې تجربه کوي نو دا ظاهره خبره ده چې ساينس او فلسفه انساني علوم دي د ساينس قوانین د ساينس لپاره جوړ شوي دي د فلسفي قوانین د فلسفې لپاره جوړ شوي دي نو دا په شریعت باندې تجربه کولو سره ټکراو راځي مثال د هر یو سیس لپاره خپل اصول دي د موټر کار خپل لپاره مولسبانو ګوره دا د چې کله ساينسي دغه اصول دا د سره پر جوړ شوی د ساينس د لپاره د فلسفي قوانین د فلسفې د لپاره جوړ شوی دي او دا چې کله ته په شریعت باندې تجربه کینو دلته سکیږي ټکراو راځي مولسبانو لکه ګوره زمونږ عام مسلمانان کلمه څه ته وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته موږ عام مسلمانان لیکن نحوی حضرات څه وایي کلمه څه ته وایي اسم فعل او حرف اوس که یو سړی راپاسېږي یو مولا راپاسېږي او وایي علم النحو ولا کافر دی کلمه د بدل کړي نو عوام خو څه کوي او ورشته وای کنه لکه راواله ورپسې علم النحو نحوی راواله وګوره لیکلي دي الکلمه اسم وفعل او حرف کلمه هو اسم او فعل حرف ته نو دلته به دا د علم النحو دا قواعد اوس ته په عامه معاشره لاګو کړي نو هغه باندې د کوبر فتوا لګي خدا خو صحیح نشو کنه دغه شان ته کې مولویانو ته د ساينس دا قوانین ته په مذهب باندې ساينس خو د ماده نه بحث کوي مذهب غیر مادي سیس دی نو تاسو رس اختیار نشته چې د تسکیږي او کو په تی راولي ته په ثابتونو ټکراو راځي سکیږي ټکراو راځي نو دا خبره د دوی صحیح نه ده د هر یو سيزونو د لپاره خپل اصول اختیارول شي یو په بل نشي کې قیاس کوله بیا ټکراو راځي لکه نحوی حضرات فرمایي کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف دا اصول د علم نحوی والا وذ کړی دي چې کلمه اسم فعل او حرف توایي او زمونږ عام مسلمانان خو صرف کلمه پیژني چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا اوس که څوک په علم نحوی والا باندې اعتراض وکړي چې دیو کلمه بدل کړی ده نو دیو کافر دي نو دیو به ورته وایي چې دا زمونږ د اصول خبره ده چې زمونږ د کلمې نه څه مراد دي هغه دغه شان چې څو ساينس په شریعت تجربه کوي هغه به خطا کې پریوزي او بیا په شریعت کې شکوک پیدا کیږي لکه نن سبا چې اټنټیک راولېږي څومره ورته صریح آیاتونه ورته بیا وایي چې ذهن کې د ساينس د وجې نه شکوک پیدا شي به نه مني بیا هم سبب د الحاد هغه دی د ساينس او ټکنالوژي سره مینه او محبت او د دین متاثر کېدل وضاحت کله چې انسان وګوري چې د ساينس په وجه نور عالم څومره ترقی کړی ده نو چې د خپل مذهب په باره کې د احساس کمترۍ شکار شي او دا وایي چې د پاتې کېدو وجه مذهب دی لکه بعض وزیران وایي چې د مدرسې او مذهب زموږ د ترقۍ په لاره کې خنډ دی دا برباد چودھری به دا ویلې کنه وای بای دا مدرسې هو د لارې خنډ دی د ترقۍ د لارې وای دا مدرسې که موږ په 1980 کې ختمې کړې وای اوس به وای منګه اسمان کې بره ګرځېدلې په سیارو کې سپوږمۍ ته ختلې نو دوی دا ګڼي چې دا مذهب زموږ د وروسته کېدو ذریعه ده حالانکه دې ساینسدانانو ته دا عقل چا ورکړی دی هغه څومره طاقتور ذات دی دوی خو د عقل په ذریعه باندې ایجادات کوي د عقل چا پیدا کړی دی دوی چې خپل ځانونه د ساینس ترقۍ په وجه کامیاب ګڼي نو آیا مذهب هم داسې دی نه بلکې د مذهب د اصول نه دي مذهب او شریعت وایي د شریعت په مولویانو د شریعت په احکاماتو کې کامیابی ده څوک چې انسان څومره چې د مذهب او د شریعت پابند وي عمره به دا سوي کامیاب یو دا عقلي طور هم صحیح ده مخکینی قومونه ګوره عقلي طور څنګه صحیح ده مولویانو مخکینی قومونه موږ نه ډېر ترقي یافته وو پرون ما چې مطالعه کوله ما عبارتونه ګروپ ته را لېږلي کوم ملګري بایبل عهدنامه قدیم کتاب پیدایش باب 50 د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام واقع ده کله چې یعقوب علیه السلام وفات شو نو یوسف علیه السلام خپل حکیمانو ته حکم وکړ د لاش حنود کې د باندې مسالې ولګوي 40 ورځې به پرې لګېدلې څو 40 ورځو کې دا جسم به نه خرابېدو د فرعون دغلته موجود دی که نه مړی موجود دی که نه د ده نه مخکې د فرعون نه مخکې دا هغوی دومره دغه والا او ترقۍ والا بیا چې یوسف علیه السلام وفات شو بیا هغوی د هغه جسم سره هم هغې څه وکړو محفوظ یې کړو موږ دا وایو څومره ترقي تېره شوې ده دا کوم اهرام چې جوړ شوی د مصر داسې اوس هم دوی نشي جوړولی د څومره ټکنالوژۍ والا خلک تېر شوي دي زموږ نه هغوی ټکنالوژي په کار راله د ساینس او قوانین په کار راله نه ورشه هغلته اوس هم هغه عجایبات روزي او هغه د دنیا نه لاړه اوس کم خلک کامیاب دي چې چا د خپل ژوند مقصد پیژندلی و مولویانو پوه شوي که نه یعنې قومونه مطالعه کولی شي چې هغوی د خپل مذهب او شریعت په ځای د دنیا ته ګوره هغوی ولې ناکام شوي دي مولویانو دا یو سوال راځي چې موږ ته څه پته ده چې ناکام شوي دي دا سوال به راځي که به نه راځي کم به کامیابي نو الله قرآن کې عذابونه هم ذکر کړي د لوط علیه السلام قوم سره څه وکړو دغه شانته کې د شعیب علیه السلام قوم سره څه وکړو اور باران پې ونه شو د لوط علیه السلام
او قوم باندې سخت ټول سخت عذاب رانه کانو باران پوښو به زمکو اوچته کړو ولټه پر اخو شکل قوم سبا سره سو ټول ډیمیج پر اخو شکو ټول هر څه ختم کړو د دې قومونو نه منګه عبرت والو چې بیا غوي د ساينس د ترقۍ سره قارون سره سو خو ټکنالوژي والا د دنیا ټول وسایل ور سره دونه مال حال ور سره چې د دنیا نه ایلن ماسک سره شته نه د مشهور جاسونه مالدار خلک دي دوی یو سره ما عمر مال نشي برابرولې او څومره چې قارون سره په کار راغی وای په هر چا چې د غضب لینده کې خطا نه درمي گزار د درویشانو د موسی علی السلام دغه نه گزار نه خطا شو نه ازمکه کې خخ شو الله رب العزت نو ناکامه دنیا نه لاړه سره د ټکنالوژي نو دا بنوي چې بای منګ وایو په مذهب کې کامیابی ده کامیابی په څه کې ده په مذهب کې ده د هغه جون د مطالعه چې مونږ کوو نو هغه مونږ بیا به دا ولې نه بنې دلته چې بل سوال راشي چې بای هغوی چیک د قرآن ته زه قرآن نه منم نو ته ورته قرآن ولې نه منې د قرآن د واقعیت به ته ولې نه منې چې په هغوی عذاب راغلی دی څنګه چې وروره جنګ عظیم منې خبر درته راغلی دی د چنګیز خان خبر منې د سکندر اعظم خبر منې نو د قرآن دا خبر به هم منې چې په دوی عذاب راغلی دی که نه ورشه مشاهده وکړه قومونو هغه اثرات اوس هم موجود دي دا ولې څوک به خپل زوی د هغوی نوم هم نه ږدي څوک هم ځان ته د قارون نوم نه خوښوي حالانکې د هغه زمانې لوی کامیاب شخصیت و ځکه ټول وسایل ورسره وو بیا هم ناکام تېر شوی دی او داسې قومي سبا والا هم ډېره ترقي کړې وه دا په یمن کې یوه علاقه وه هغوی هغه ترقي کړې وه راغی او ټول باغات یې ورته خراب کړل نو دوی ټوله کامیابي په ساینس او ټکنالوژي کې ګوري او مذهب او شریعت د دې خلاف په اعمالو زور ورکوي چې د دنیا ختمېدونکې ده او دا خبره خو ساینس هم مني چې د دنیا به یوه ورځ په بلیک هول کې تباه کېږي نو دوی د ساینس نه مرعوب شي مولوي صاحبانو اسلام نه مخکې چې څونه خلک ترقي یافته تېر شوي دي هغوی کې څوک د هغوی نوم هم نه خوښوي څوک په ځان باندې اوسه پورې یو کافر په قارون نوم کې نه وستو ځان له بد ګڼي کم یو د ابوجهل نوم ځان له خوښوي څوک دغه شانته کې دا څومره نمرود څوک ځان له خوښوي چې دا کافر ځان باندې نمرود نوم کېدي فرعون نوم څوک ځان له خوښوي نه خوښوي نو پوه شو چې ناکام دنیا نه تللی دي په ساینس کې کامیابی نشته کامیابی په څه کې د بولي زبانو په مذهب کې د بولي زبانو د مذهب په اصولو کې دا نوټ ساينس انسان د صرف مادي ترقي ورکولی شي لیکن د زړه سکون د ساينس سره نشته دی د هغې دپاره په الله جل شانه باندې ایمان راوړل شرط دی د انسان د خیر او شر تمیز کول د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د انسان د ژوند مقصد معلوم دی چې هغه په یو الله باندې ایمان بولي زبانو ګوره ساينس خو به تعالی مادي ترقي درکړي د دنیا ټول وسایل به ښه استعمالي د ګرمۍ په موسم کې به یخ سیزونه له ملاویږي او په یخ موسم کې به له ګرم سیزونه ملاویږي خو آرامده سہولت سره به تا ته سفر ملاویږي ښایسته خوراکونه به درله ملاویږي تا ته به دغه ترقي درکړي دننه ستا چې په زړه کې کم دغه دی که نه دننه د زړه سکون به تعالی څه درکوي الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله ذکر به تا ته د الله یاد به درله د مذهب دا به تعالی څه درکوي سکون درکوي په ساینس کې سکون نشته که سکون پکې وي نو دوی به خودکشیانې نه کولی مولوي صاحبانو سره ترقۍ دوی خودکشیانې کوي یم صرف د الحاد هغه د مذهب نه بیزاره کېدل دي څوک چې د مذهب نه بیزاره شي اکثره هغه خلک الحاد طرف ته ځي او د مذهب نه بیزاري دپاره ملحدین په مذهب خو اعتراض نه کوي خو د علماء کرامو پسې خبرې شروع مولوي صاحبانو چې کله د علماو پسې خبرې دې کس شروع کړې پوه شو د خاتمه په خیر سره نه کېږي او دا به اکثره وړي او تاسو نن موږ وینو نن سبا وګوره دا سیاسي مولا دي او دا مولوي صاحب سره علما بس موږ خلکو ته په نظر ښکارو چې اوړم ګران شي نو مولوي صاحب چېرته دی هلکه چې مولوي صاحب له ته خو ته ورکړه اختیار مولوي صاحب خو اویا کاله وشو تاسو یو مولا وزیر اعظم نه کو د ملک دا اوریا مقبول جان او دا چې څونه دغه دي دا چې کوم د اسلام سره مینه ساتي هغوی وایي بای دا ملک مولیانو نه دی لوټ کړی دا د سادي خلکو لوټ کړی سرمایهدارو لوټ کو دي د سیاستدانانو لوټ کړی دی په دې اویاو کالو کې 15 کالو کې کم مولا دلته وزیر اعظم راغلی دی ټول ستاسو هر څه ستاسو په اختیار کې من خو صرف علما د دې دپاره لګېدي چې باید ته اوس نورم من کفر ته ما حواله کوه دا کفري نظام نورم په موږ باندې مه لاګو کوه سیکولریزم نور قانونا مه جوړوه په موږ باندې دا خو علما د دې نه دي علماو سره اختیار نشته اختیار ما سره نشته او ما نه به ګیلې کې ما له ته اختیار راکړه بیا پرېږده چې بیا زمونږ دا شي اوس هم که وزیر اعظم دی نو زمونږ څه اختیار خو پکې نشته اختیار خو ټول د هغوی په لاس کې دی مولوي صاحب مخکې ځه دا کارونه کوي دا سیاسي مولا دي دا د سیاسي علما دي دا دهشتګرد دي او دا تنګ نظره دي بس دغه الزامونه کله چې کمو خلکو کوم قومونو علماو پسې خبرې وکړي نو دوی خاتمه به په خیر سره نه کېږي دوی به د ایمان نه خارجوي الله نو په دې خبرو هغه نواقفه خلک دوکه شي او د مذهب نه بیزاره شي الحاد طرف ته لاړ شي زمونږ د علاقو اکثر داني ملحدین دا پروپاګاندا کوي د علماء کرام پسې یو خاص کر میډیا د مذهبي طبقې خلاف د یورپ دپاره کار کوي نو کوم ځای هم د علماو پسې د مذهب پسې خبرې کېږي نو دوی دغې وخت د هر مسلمان داسې موارد مولوي صاحبانو چې د خپل مذهب او د شریعت دفاع وکړي د عالم چې دی دا د نبي وارث دی
العلماء ورثة الانبیاء. یاره چې زما وارث پسې څوک خبرې کوي زه به نه خفه کېږم. ته خو یو فوجي پسې خبرې وکړه فوج به پې نه خفه کېږي. ته یو سیاستدان پسې خبرې یو پالټۍ پسې خبرې وکړه هغه پالټۍ ورکر به خفه کېږي. ته دا څونه پالټۍ نه دي د دې په پالټۍ کې چې ته د دې مشران لږ سپک الفاظو کې استعمال کا جنگ در سره کوي که نه کوي. یو بل پسې ټوپکې تماچې نه راخلي وایي زما پالټۍ ته نو یار دا هر مسلمان ذمهواري ده چې عالم پسې خبرې کېږي بھائی دا خبرې دې نه منم. دا ستا اسلامي ذمهواري ده که ته هرې پالټۍ سره تعلق ساتي خو د علماو توهین دا به نه کې. او ورته ووایئ د مخکینو قومونو تاریخ وګورئ چې څوک کامیاب تیر شوي دي او څوک ناکامه. هغه قومونه چې ناکام تیر شوي دي هغوی اکثر د هغه زمانې ترقي یافته قومونه وو. د حضرت شعیب علیه السلام قوم هغه وخت کې ترقي واله وو ځکه تجارت او کاروبار یې کولو قومي سبب واله هغه وخت ترقي واله وو. او داسې نور قومونه هم تیر شوي دي د دنیا د کامیابۍ باوجود ناکام تیر شوي دي. هغوی د مذهب په ځای کامیابي په دنیا کې ګڼله. نو اصل وجه دا ده چې د دې خلاف په دلایلو سره خبرې پکار دي. نو دیو چې کله د مذهب نه بیزاره شي بیا الحاد دا چې کله د مذهب نه بیزاره شي دغه بنیادي دغه ځینه شروع شي چې علماو پسې خبرې شروع شي او دا نو بس دغه ځینه بیا د دوی کار خرابېږي. الحاد د شریعت او مذهب طریقه هغه د صحابه کرامو او تابعینو ته تابعین نه روان دي. د شریعت فهم چې مولوي صاحبانو دلته لږ ودرېږه. مولوي صاحبانو د شریعت دا فهم چې دی دا به د سلفو په انداز باندې مني په طریقې مني. اوس راپاسېږي غامدي ته اوس صریح آیاتونه انکار کوي. الله وی مشرک نه بخم او دا وی چې رو دا خبره بنه کې چې اهل کتاب بنه بخله کیږي. الله کتب ته صریح آیاتونو سره سکه تحریف کوي په قران کې تحریف کوي حدیث حجت نه مني سنت حجت نه مني. نو موږ وایو چې کم خلک د دې نوی فکر خاوندانو پس روان دي دا خلک به الحاد طرف ته یو موږ په خپل سترګو باندې وینو موږ سره په ګروپونو کې موجود دي. د غامدي خبره بني قران نه مني غامدی له ترجیح ورکوي په قران باندې. ته ورته د قران آیات وایې یارو غامدي نه مني بس نه منو. مطلب دا څه شو چې غامدي مطلب ستا د معیار وګرځي د قران د قبلېدلو. نو خوانه به الحاد به نور ته څه ته وي مولوي صاحبانو نور به الحاد نه خواسته څنګه هغه بیان کړی دی هغه نه خوا کېدل د الحاد سبب ګرځي. یو انسان د شلمې صدۍ د حضراتو لیکل شوي کتاب نه ګوري چې اکثر کتابونه ګوري د شلمې صدۍ د حضراتو کتابونه ګوري اکثر د علم نه خالي دي. ځان نه برور دغه به شروع کړي چې درې قسمه خلک دي او بیا بیا پکې ضروري خان خبره یو آیات بم پکې پیش کې خلکو دوکه کولو دپاره او خلک به دوکه کوي. نو موږ درته وایو چې بای دا چې دي دا بالکل داسې دي دا د قران او د حدیث سره د دوی هیڅ تعلق نشته. د علم نه خالی دي. نو دې سره هم انسان په ذهن کې شکوک پیدا کیږي. د یا ساتي تفسیر د قران او فهم د دین هغه معتبر د کوم چې د خیر القرون زمانی وي. مستشرقین زموږ معاشره کې خپل تعلیم یافته کسان راځولي دي زورلي دي دغه لکه غامدي شو انجینر مرزا شابه سي خپل خوښ مطابق کوي. دیو چې کوم تفسیر بیان کوي هغه تفسیر د القرون زمانی نه خلاف دی. نو د داسې کتابونو مطالعه کول هم د الحاد یو مولوي صاحبانو تفسیر به کم معتبر وي کم چې د خیر القرون سره تعلق ساتي. ور د یو آیات تفسیر بل آیات کوي یا د تفسیر آیات تفسیر حدیث کړي وي یا صحابي کړي وي تابع دی پورې هو قابل قبول دي. اوس چې راپاسي کې غامدي د تفسیر د دانه شروع کی د غامدي خبره به صحیح وي چې دا څه کړي د خیر القرون تفسیر بیانول. نو موږ به ویل بای دا د خپل ځان نه د خپل خېټه نه د خپل خواهش مطابق څه کوي تفسیر بیانې. نو دا امت د لپاره قابل قبول نه دي. نو کم خلک چې د دې بیان نوري دا یو سبب دی چې الحاد طرف ته لاړ شي. پنځم سبب د الحاد هغه د مذهب تعلیمات مروجه عقلي پیمانه باندې ناپول سره راځي. شابه نوٹ د هر زمانه د عقل څخه پیمانه وی یو وخت کې د یونان عقلي فلسفه منطق و. بولې سبانو دلته لګو درګه کله چې د یونان فلسفه رااله زمنګ معاشره ته نو هغه وخت کې معتزله د عقده په وجه واوړېدل. څه شو معتزله واوړېدل عقل وی ګناه چې چا ګناه د کبیره وکړل وای دا نه مؤمن دی او نه کافر دی. دا مسله چې دوی راځي اعتزال من کله چې حسن بصری رحمت الله علیه به ویلي عبد الجبار جبائی هغه مشهور واقع د تاسو ته یاد را بولې زبانو هغه ویل چې دا نه کافر دی او نه مؤمن دی. نو دا څه شی شو چې نه کافر دی او نه مؤمن دی دا منزله بین المنزلتين پکې رااله. نو دا د عقل په پیمانه باندې هغه ویل هغه آیاتونه به پیش کول په خپل عقل پسې لاړو. هغه وخت هغه پیمانه و معتزله د ګوره په مسلمانانو کې خوارج پیدا شو. و چا چې وی ګناه کبیره وکړه دا کافر دی دا د خوارجو نظریه ده. د خوارجو په کې دا نظریه ده وي بای مسلمان به ګناه کبیره نه کوي چې وي که دا کافر شو. د عقل په بنیاد لاړو. هغه وخت کې د منطق فلسفه وه. اوس د دې زمانې د عقل پیمانه څه شی ده د ساينس فلسفه ده. دومره به یاد ساتئ ذهن ته ښه دا مولوي صاحب. د نن زمانې عقلي پیمانه ساينس ده او دوه درې صدۍ مخکې لاړ شي بیا څه فلسفه وه ماډرنیزم فلسفه. مولوي صاحبانو چې دا فلسفې راغلې نو ده څه وکړو
ډیر زیات په دنیا باندې علوم په شرعي علوم تجربه کوي نو دا خبره صحیح نه ده ځکه عقلي علوم د انسان د عقل نه پیدا شوي دي د عقل تجربې نه پیدا شوي دي او شرعي علوم د اسمان نه د وحي په ذریعه سره نازل شوي دي شاباسي دیو کې اکثر فلسفه او ساينسدانان ملحدین دي د الله جل شانو د وجود نه انکار کوي نو دیو چې کوم کتابونه لیکلي دي ظاهره خبره ده چې په دې کې به د مذهب خلاف خبري وي نو دا خو صحیح نه ده چې یو انسان د مذهب نه بیزاره دی او دا څه اصول جوړ کړي او موږ یې قبول کړو په مذهب یې تجربه کړو ځکه دا خو مذهب نه ملزمانو سټیفن هاکینګ خپل باندې غټ دهری دی اوس مړ شوی دی د کتابونو د درې خو ما سره دی کائنات کې ساخت وخت مختصر تاریخ دا په خپل باندې دغه د خپل اصول او دغه د نیوټن دا اصول تاوي راتاوي خو چې کله گیر شي بیا هم خدای مني د چې کله په قوانین د فطرت کې راګیر شي کنه نو بیا هم خدای مني نو بار چې یو انسان د دې خلکو دا کتابونه ګور خپل د خپل مذهب نه یو منګه ګور الحمدلله د خپل مذهب نه خبر یو د شریعت د فهم نه خبر یو نو الحمدلله زمونږ د هغوی په کتابونو کې بنګ د هغوی باندې اعتراضات کو خو لیکن کم انسان سره چې د شریعت علم نه یو دا د دې خلکو کتابونه ګوري نو دا یو سبب هم دی شپږم سبب د الحاد په ترقی پذیر ممالکو کې اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې د سماجي او معاشي او معاشرتي مسایلو کې مشکلواله موجود دي زموږ چې کومه معاشره ده کدا موږ د مغرب سره تجربه کړو نو دا په موجوده زمانه کې الټا کېږي مولوي صاحبانو د بعضو وجوهاتو سره یورپ زموږ نه مخکې دی د هغې په وجه اکثر چې دا انسانان سوچ کوي چې دا مسلمانان کېدو په وجه داسې کېږي نو دا ملحد شي حالانکه دا د اسلام تعلیماتو نه خلاف ده زموږ د کاروبار او تجارت ټولې د کامیابی طریقې هغه یورپ زموږ نه زده کړي دي هغوی زموږ په دین عمل خو نه کوي لیکن زموږ د دین په اصول باندې عمل کوي ځکه بعضې وخت کې انسان د اسلام قصور وګڼي او دا ملحد شي نو په دې کې د اسلام څه قصور مولوي صاحبانو په موجوده زمانه کې به دوی یو تصویر ولګوي تاسو په پس ګورئ وایي دا مسلمان ټیکهدار جوړ کړی دی دا سړک او هغه کافر وګوره دا د دې نه دا څه تاثر ورکوي دې نه دا تاثر ورکوي چې بی اسلام خصیص نه دی نعوذ بالله د اسلام خلاف به دوی پوسټونه کوي د خپله معاشره به د الله عکاسي کوي خپل حکمرانان به د الله ښیي د هغوی حکمرانانو موږ ورته وایو بی مذهب د چا د انفرادي څیز خو ذمهوار نه دی که نه که مذهب چېرته ده ته ویلي چې کرپشن وکړه مذهب خو تا ته ویلي چې امیر المؤمنین ولاړ دی او احتساب ته ځان پیش کړی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخکې نه پاڅېږي وایي حضرت امیر المؤمنین ټولو له یو څادر ورکړی او موږ له دې په خپله دې دوه اخیستې دي وایي جواب ورکړه خپل زوی له وایي زمونږ خو داسې مشران تېر شوي موږ خو داسې الحمدلله دنیا ته انصاف په خپله بیا نه خوړله عمر رضی الله تعالی ته چې وفد راغو صحابه کرام ورته راغلل حضرت ته دا څه خوري وایي چې د اوربشو ډوډۍ به بله به بوس پراته و چې ډب به ورکړو هغه بوس به ترې والدل صحابه ورته وویل چې امیر المؤمنین تا ته خو د دنیا سفیران راځي وفدونه راځي رستم درته راځي دغه شانته کې دا د هرقل د هغه وخت چې د روم د فارس د دې وفدونه تا ته راځي د دنیا او ته ناسې په داسې ساده ژوند کې نو عمر رضی الله تعالی عنه مشهوره واقعه ده چې ورته ویل چې هغه د درې مرګرو مثال یې ورکو او ورته ویل چې دا که چېرته دا خبره ما لا بل چا کړې وې نو ما به سزا ورکړې وې نو ګوره هغوی داسې ساده ژوند تېر کړی موږ خو داسې ژوند تېر کړی اوس چې زموږ حکمرانان په سادګۍ باندې نه راځي دا د یورپ نقل کوي نو دې کې مذهب څه ګناه ده اوس چې دا ټیکهدار چې اوس کرپشن کوي او صحیح دغه نه جوړېدي کې د مذهب څه ګناه ده مذهب خو چاله د غلطه لاره نه ښودلې مذهب خو د اصول بیان کړي دي د شریعت اصول یې بیان کړي دي د کامیابۍ اصول یې بیان کړي دي نو دا ګوره د اسلام قصور دوی وګڼي دلته غلط فهمي دا راشي دا د اسلام قصور وګڼي او خلک دې طرف ته الحاد طرف ته روان شي پوهېږئ که نه پوهېږئ الحاد یو سبب دا هم دی چې انسان داخلي علومو سره مینه لري او تعلق مع الله دپاره د خپل روح د سکون دپاره د چا سره روحاني تعلق نه ساتي ځکه چې دا انسان په جسم کې زړه دی روح دی او عقل دی دا په دنیوي علومو کې مصروف وي او چې د زړه نه غافل شي نو بیا انسان د الحاد طرف ته روان شي او کله چې تعلق دنیا د نیکانو خلکو سره وي نو هغوی ستا قلبي او روحاني تربیت کوي لکه شریعت د صبر ماده پیدا کوي د شکر ماده پیدا کوي شریعت وایي حسد لرې کړئ شریعت غواړي چې زموږ نظر په آخرت باندې وي شریعت وایي چې څنګه د جسم خیال ساتي د خوراک څښاک په ذریعه داسې د روح خیال هم ساتي مسلمان چې کله عبادت کوي د شریعت د اصولو خیال ساتي د دې د مذهب سره مینه پیدا کیږي او د مذهب سره راقارب کیږي نو یوه وجه دا ده چې زموږ د نسل قلبي او روحاني تربیت کیږي دا ګوره دا د خپل نسل تربیت پکار دی مولوي صاحبانو څنګه چې جسم ضرورتونه لري د زمونږ روحانیت هم انسان یوازې د جسم نه دی جوړ چې دا ماده ده دا څنګه چې دا باطن هم د پاکوالی ضروري دی مولوي صاحبانو د نیکانو خلکو سره د علماو سره د دوی تربیت ګوره اسلام د صبر ماده پیدا کوي تا زه خو دا بایبل ګورم یاره چې دی فرعون ظالم دی بني اسرائیل سره کم ظلم کو که نه چې ولا پرون سترګو نه مې اوښکې لاړې چې دې مسلمانانو باندې موږ ویو چې یاره موږ باندې سختي تېرې شوي د صحابه کرامو سختو ته وګورئ
دا انبیاء کرامو سختو ته حضرت یحیی علیه السلام یار لال کو الله په چاړه ور بس رواز دا یو ډمه مشهور واقع ده هغه خپل لور ته ویلي باچا د وخت هغه ډېره خوښه وه ورته ویلي که تا زه خوشحاله کړم نو چې ته څه بس در داسې ډانسونه او ګډاګانې وکړې هغه باندې شراب څکلي وایه چې وایه حالانکې د باچا د یحیی علیه السلام ډېر خوښ و دی جیل کې اچولی وجلو یې نه او ورته ویلې بس مور یې پوه کړې وه دا جینۍ چې ته به ورته وایې چې یحیی علیه السلام به د سر مې په کار دی او بس چې باچا ویلې وایه څه غواړې چې ته څه غواړې در کوم د یحیی علیه السلام سر هغه داسې حیران شو چې خدای پاک اوس مې د سره جبه کړې ده بس حکم یې وکړو ورشه وی الله لیکئ وی یحیی علیه السلام سر یې راوړو په تعلیق کې دې ښځې نه د انبیاء کرامو ګوره ذکریا علیه السلام د انبیاء کرامو دومره واقعات سختي د نبی علیه السلام باندې څومره سختي تېره شوې ده موږ دلته ناست یو ناشکري کوو والله موږ دا وایو چې موږ تاسو وګورئ موږ کله ناره تېره کړې ده نو ګوره انسان چې کله په شریعت عمل کوي خبر هم دا ده چې دې کې د صبر ماده پیدا کېږي الله وایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الله وایي زیری ورکړه چاته صبر کوونکو ته الله رب العزت په وضاحت هم کړی نو دا چې کله د شریعت سره ته دا کې نو ته چې د نورو هغه دغه ویني هغه مشکلات ویني ته به په خپله شکر وباسې او ته به هېڅکله نه مایوسه کېږي علماء کرام په مجلس کې د انسان روحاني تربیت کېږي انسان په انفرادي ژوند کې تقوا عفت پاکدامني حیا خوشمزاجي شجاعت عدل انصاف قناعت استقامت توازن کسالي سخاوت صبر شکر حلم اور بودباری علم نرم خوی توکل رښتیا ویل اخلاص نیت توبه زهد مولوي صاحبانو د علماء کرامو په مجلس کې تا کې دا صفتونه راځي چې په انفرادي کې به تا کې تقوا راځي عفت به در کې راځي پاکدامني حیا به در کې راځي خوش مزاجي شجاعت به راځي ته به بادر به بزدل بین عدل او انصاف به در کې راځي قناعت بدر کی پیدا کیږي استقامت بدر کی پیدا کیږي تواضع بدر کی پیدا کیږي انکساری بدر کی پیدا کیږي سخاوت بدر کی پیدا کیږي صبر او شکر بدر کی پیدا کیږي بردباری بدر کی پیدا کیږي علم بدر کی پیدا کیږي مولوی صاحبانو نرم خوی بدر کی پیدا کیږي توکل بدر کی پیدا کیږي رښتیا ویل بدر کی پیدا کیږي اخلاص بدر کی پیدا کیږي توبه توفیق بدر ته ملاويږي زهد او استغنا بدر ته ملاويږي مولوی صاحبانو عشق الهی بدر ته ملاويږي عشق رسول بدر ته ملاويږي عقل حلال صفاتونه بدر ته بیانېږي دا نیک خوینه بدر ته چرته ملاويږي دا د علماو په مجلس کې وي علما کار نه کوي علما څنګه کار نه کوي علما خو استاد معاشره الحمدلله جوړي او علما وې دا مدرسې ختمول پکار دي مدرسې نورم زیاتول پکار دي او که ختمول پکار دي زیاتول پکار دي عمده علماء کرام دي چې د دهریت خلاف هر یو فتنه چې راپاسېږي همدا علماء کرام ولړي او چې دا د الحاد دا فتنه ده الحمدلله هم د دې خلاف همدا علماء کرام راپاسېدلي دي او انشاءالله د دې مقابله به کوو دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین